بسم الله الرحمن الرحیم. د ماما زامن رشتہ دار د خپل خاندان د جینکو عزتونه بچکیو بیا چې د ماما زوی ولګي او سره د مرګرو راشي او د 11 بجې د جنې وي چې زه کور ودوم، زما مور زما خور کور کیو او دا د ماما زامن سره د مرګرو راغه د کور نه پر خو بوتله او کور کې چې د سره سواله وي یا یو 80,000 روپۍ وي اغم را واغشته واله هم را واغشته او د دغه زنه بوتله او بوتله یو ریلوی کالونی ته په ریلوی کالونی کې یو پولیس والا دغه کور ته او الته کې ورتوي چې ته ما سره په زور باندې نکاح تړي. دغه پولیس والا ته وی چې خدای ته وګوره ته د دې ورده خاطر وکا دا سکار ما سره دی کې ته زما عزت بچکا. هغه ورته وی چې نه دا زما مرګري دي زده کې سم نشم کولې. کله چې مولا راغله دی جنې ورته ویلي دي چې زه نکاح نکوم، زه نیم تیاره. مولا چې دا اوریدلی دی مولا ورته ویلي چې په زور زبردسته زه د چا نکاح نشم کولی. د هغې نه پس دی دا جینۍ والد او ډېره زیاتې هلته ډبولې ده او د هغې نه پس بیا د هلک ورته ویلي چې تا له خو ما عزت درکولو، ته زما د ماما لور وې خو چې ته ما سره نکاح نه کې نو ته به د چا هم نه جوړېږې. او بیا مرګرو ته وایي چې راځئ دا بوزو د یو فلانکي مرګري ځای ته او هلته کې د دې عزت تار تار کوو او په شریکه باندې ورسره دا کال کوو. دا جنې چې کله روانه کړې ده لاره کې ورته ملګري ویلي دي چې ناکه لګېدلې ده او خیال کوئ. دی په هلته په یو هوټل کې ودرېدلي دي، انتظار یې کړی دی. خو دا جنې ډېره زیاتې والې وه او د دې کپړې مکمل شلېدلې وې او دی ورته دا ویلي چې لاره کې که تا نه پولیس والا یا چا هم تپوس کولو چې یاره ته چېرته دی نو ته به خبرې نه کوې او که تاسو ووایې نو ستا مور او ستا خور زمونږ قبضه کې دي او د هغوی به هم دا حل کوم چې ستا حل کېږي. څنګه چې دا چیک پوسټ ته را رسېدلی دي دې جینۍ چغې چالو کړي دي چې بچ کې ما او دا زما تختی، دا زما د عزت دشمنان دي، ما بچ کې. بیا دا هغې نیولې ده د ماما بچو یې ورته ویلي چې دا ذهني بیماره ده او دا مونږه علاج دپاره بوځو ډاکټر له. خو کله چې هغې د دې کپړې کتلي دي او دې ورته ویلي دي چې داسې دي 80,000 روپۍ هم زما را تښتولي دي، والې هم را تښتولي دي او داسې پوزیشن ما سره شوی دی. د هغې نه پس بیا دا کسان چې کوم دي نو دی هم نیولي دي، دا زنانه چې ده نو دی هم بچ کړې ده، د دې ژوند هم بچ کړی دی. اوس دا جینۍ انصاف غواړي چې ما سره خو دومره هر څه وشو، پولیس FC یو ناکه باندې دی ونیول، هر څه د دې مخامخ دي. د هغې باوجود دی جینۍ ته دا پته ده چې دلته ماته انصاف ملو شي یا به ملو نشي او هغه راځي او هغه فریادونه کوي. یو دومره والې ده چې هغه ګرځېدی نشي. تاسو ټول ته زما ریکوست دی چې د خور دپاره آواز اوچت کړي چې دې ته انصاف ملو شي. پیر صاحب وایي دا AI ده، کیدای شي چې دا AI څنګه چې پیر صاحب ارشاد فرمایي. ګوره پیر صاحب ما سره ناز هم یو پیرا او باقاعده کلکه توبه یې کړې وه چې انشاءالله دا به زه نه کومه. نو کیدای شي دا AI ګوره دوه قسمه خلک دی. یو قسم هغه خلک دی چې هغه شهرت غواړي، هغه په دې نه دي کو دې کې بېعزتي ده، کو دې کې عزت دی، کو دې کې د زما د جامې بدنامي ده، د خاندان نه دې ته نه ګوري، بس هغه شهرت. نو پیر صاحب کو چېرته ته شهرت غواړي او دا سیز حقیقي نو ما وی راشه د پیر صاحب ویډیو راچو ته چې په میلیونو باندې شیر کو په غټ غټو چینلو پیجونو دله وچولو. ما دویمه خبره دا ده کیدای شي دا AI نو دې د وجې نه ما د پیر صاحب ویډیو راچوته کړه چې هلکه بهی د پیر صاحب د اواز مونږ څه کړو دا ټولو دنیا ته ورسو چې بهی دا سیز سره دا AI ده. حالانکې د پیر صاحب سره مونږ تقریبا یاره 2-3 کاله مخکې میلاو شوي یو ځای کې او ډېر مینه محبت او ورسره یې کلکه توبه کړې وه. هغه ویډیو تاسو کتلې په میلیونو خلکو کتلې ده. نو اوس په دې دوو کې پیر صاحب کم یو دی د دې اوس ما د بد نشته. یا شهرت غواړي په هره طریقې او یا د دې خبرې مخنیوی کوي چې بهی دا خبره AI ده. نو زه دا به تاسو ته پرېږدو چې تاسو وایئ چې بهی دا څه دي. نو بهر کې پیر صاحب خپل وضاحت وکړي.